إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. کله څه خلک د الله د کورونو نه په یو کور کې راجمع شي او د الله د کلام درس او تدریس کوي، الله یادوي، ذکر او اذکار کوي، په دې خلکو د الله د طرفه سکینه نازلېږي، فرشتې نازلېږي، رحمت نازلېږي. او زمونږ استاسو چې دا نن راجمع شوي نو د دې یو ډېر لوی نسبت سره راجمع شوي چې هغه د قرآن مقدس هغه ختم دی. قرآن عظیم الشان ختم په نسبت سره موږ راجمع شوي. دا نسبت هم ډېر لوی څیز دی. قرآن مقدس په سورې کهف کې الله جل وعلا شانه د یو سپي ذکر کړی دی چې دا سپي ډېر پلید ځناور دی او کوم لوښي کې چې خوله ووایي نو د هغې لوښي حدیث کې 2 پیرې ذکر راغی چې 2 پیرې ویني، یو حدیث کې 3 پیرې راغلی. خو هغه د نیکانو خلکو یو صحبت هغه ته نصیب شو او د هغې د صحبت اثر په دو شو، هغې ته یو نسبت وشو. نو د هغې په وجه د هغه ذکر الله پاک په قرآن مقدس کې وباسط کلبهم ذراعیه د الله والو خلکو سره لږه ناسته راغله. حدیث مبارک کې راځي هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم، دا داسې خلک دي چې د دې خلکو ناس کس د خیر نه نه محرومه کېږي. نو انشاءالله الله پاک به موږ ته ډېر خیرونه راکړي. څنګه معرض کو د دې ډېر لوی نسبت دی د قرآن سره او دا په عظیم الشان کلام دی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله فرمایي کو دا کلام ما په غر نازل کړی وی نو غر به د قرآن د عظمت د وجې دا ذره ذره شوی، ریزه ریزه شوی و. غر به د دې هغه عظمت بوج نو برداشت کړی، انسان برداشت ولې په دې کې واسطې راغلي. جبرئیل امین علیه السلام اشرف الملائکه قرآن مقدس نازل کو په اشرف الرسل فاشرف البقاع کې پزمکو کې بهترین زمکه چې هغه د مکې او د مدینې زمکه ده او په مدینه منوره کې یو ځای داسې دی چې هغه خو خالص جنت دی، ریاض الجنه. تاسو به اکثر ملګري به تلي او که څوک نه یې تلي نو زه دعا کوم چې الله پاک دې سره زمونږ بیا بیا هلته بوځي. ریاض الجنه دا د جنت ټوکړه ده او حدیث مبارک کې راځي چې د دنیا ورانیږي دا به واپس لاړه شي جنت. باقاعده باب السلام باندې چې رانوځي او پر رسول الله مبارک باندې سلام کې نو منبر رسول راځي مخې ته او هغې سره واړه واړه ګیټونه دي، په هغې باقاعده دا حدیث لیکلی دی ما بین بیتي و روضتي روضة من ریاض الجنه، ما بین منبري و روضتي، چې زما د منبر او د روضې په بس کې دا ټوکړه دا د جنت ټوکړه ده. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسد ادهر په کوم ځای کې دفن دی او هغه خاوره الله پاک ته د عرش مولا نه زیاته فخه ده. فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک د وفات نه وروسته راغله او د نبي علیه السلام د روضې مبارک خاوره یې راواغسته او بوی کړه. ماذا شم على تربة أحمد ألا ألا يشم مد الزمان غواليا صبت على الأيام سرن لياليا. چې دا خاوره چا بوی کړه د دنیا د خوشبویۍ ضرورت نشته.
او په ما باندې د پلار غم د بابا غم دومره راغی په دا غم په ورځو راغلی وي دا به تورې شپې شوې وي. نو د مکې او د مدینې ځمکه مې عرض دا کړه اشرف البقاع په ځمکو کې بهترینه ځمکه او اشرف الشهور په میاشتو کې معظمه میاشت ده چې د رمضان المبارک ده او بیا په هغې کې بهترین لیلة القدر چې الله پاک په باقاعده صورت نازل کړی دی انا انزلناه فی لیلة القدر په هغې کې الله پاک قرآن مقدس نازل نو د قرآن سره چې د کوم څیز واسطه راغلې ده که نه الله پاک فت کړی دی خلاصه ده قرآن سره چې د کوم څیز واسطه راغلی ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين الله پاک د دې کلام د وجه ډېر قومونه چوځي